نشي پورا کولی د دې هر اندام په خپل خپل ځای باندې د هغې اهمیت دی ضرورت دی. نو زما محترمو دغه شان ته موږ تاسو دلته کې د اکابرین امت د هغې خبرې واورېدلې د هغې نه زموږ ستاسو یو جذبه جوړه شوله په هغې سره درخواست دا کوو چې دا ټولې شعبې دا د دین کې څومره شعبې دي دا ټولې د یو بل مددګارې شعبې دي د یو بل سره د دې ټکراو نشته دی که چېرته څوک ټکراو د دې یو بل سره جوړوي هغه به د هغه خپله کمپنۍ وي. د دې مثال لا شانته دی لکه یو جنریټر دی او هغه کولاو شو نو چې کله هغې هغه کیک ووهلی شي نو هغه بله ځان سره چې کومه ګرارۍ هغه وچورلی هغه بله وچورلی او دغه شان ته مخکې ډینامو چې وچورلي او بجلي پیدا کړي. اوس که دا یوه پرزه دی بل ته مخامخ شي نو بیا به نه دا بجلي وي هېڅ به نه وي په دې کې نه به رڼا وي. نو زما محترمو د دین دا ټولې څومره شعبې چې دي دا ټول یو بل سره ممید او مددګار دي. موږ تاسو د دې ځای نه ځو نو موږ تاسو د یو بل سره هغه د مینې او محبت یو پیغام د دلته نه وځو. موږ تاسو د خپل مسلمانانو دپاره هغه نرم او موږ تاسو د کفارو دپاره اشداء علی الکفار په دې باندې موږ تاسو عمل کوو. زموږ ستاسو مقابل هغه قادیانې دی او د هغه چې څومره خلک دی د هغې هغه زموږ مقابل دی او زموږ مقابله د هغې سره ده. اوس موږ تاسو د قادیاني خلاف او د عقیده ختم نبوت د تحفظ دپاره موږ تاسو محنت کوو. د دې محنت طریقه کار څه دی؟ زموږ ستاسو دا ژوند دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقیده ختم نبوت د تحفظ دپاره تیر شي. زما محترمو زموږ په دې ټول ضلع صوابۍ کې هیڅ یو ویلج کونسل لا کې نشته چې هلته کې جماعت نه وي. هلته جماعت موجود دی دا جماعت د کار دپاره ورنه تمام مسلمانان د عقیده ختم نبوت د تحفظ سپایان دي. نو زما محترمو موږ تاسو ځو نو هغه که چېرته په کوم ځای کې جماعت په کوم کلي کې نشته دی او که